یو تا قسم وکړه کنه، تا قسم وکړه په قرآن د لاس کې خود چې زه به پلان کیله ووټ ورکوم. اوس خلک قسمونه علي دا قرآن دې دپاره دی یاره. د افسوس خبره نه هلکه یو طرف ته وې دا ووټ چې دی نو دا شهادت دی، نو شهادت باندې به ته د خلکو نه قرآن اخلي. یو طرف ته وې دا ووټ شهادت دی، نو په دې شهادت باندې به ته خلکو له پیسې ورکې چې زما په حق کې به ته شهادت ورکې. بیا دې ته دین او بیا اسلام او بیا لکه زمونږ نه علاوه چې دا نور سیکولر دی او مونږ اسلامک مایندډ خلک یو. مړه خو دا بعضې خلک هم دي به پوهېږي نه نو دا چې بیا دا اسلامک مایندډ بیا د سیکولر سره یو ځای نه یاره بیا نو هلته ولې بیا سیکولر سره یو ځای کېږي. دلته وی کافر دی ولته کې بیا تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ډېر احتیاط پکار دی ښه د دروغو د قسم نه. په دروغ قسم مه کوه. په چمچهګیري کې خلکو ته دا د ژبې ضرر چمچهګیري چمچهګیرۍ نه به ځان ساتئ ښه چمچهګیري. او بیا دا علما طبقه دا خو به ډېر احتیاط کوي. یو مولیان طبقه دي ښه بس چې ته منیې پخوا ویلې وه چې ته یو لس صورتونه یاد کړي خلک به یې ښکته به راکاو دته به یې ملا وي. خو یو عالمي پخوا به د بعضې نوابانو بعضې خانانو ځان ته یو ناتخوان او یو چمچهګیر مولا ساتلو. هغه به هغه پسې ګرځېدو شاته چیلم بیا ورپسې ګرځو خان صاحب پسې جي نواب صاحب پسې. دا واقعه تانویر رحمت الله علیه لیکلې ښه دا زموږ علماء دیوبند دا واقعه لیکلې ده. تانویر رحمت الله علیه وایي و یو خان نواب غونته سړی و هغه ځان له داسې چمچهګیر خلک پیدا کړي خوراکونه سکاکونه یې پې کوله نغدې به یې م ورکولې ده به ورته لارې هوارولې ښه خپې به یې ورته بوته کولې. تانوی صاحب لیکي وایي یو نیک عالم و نو هغه نواب صاحب و که خان صاحب و هغه ته دعوت د دین ورکړو چې ګوره تا ته الله مال درکړی صلاحیت یې درکړی تاکي الله پاک قابلیت یې ښودلی دی نو ګوره دا مخ چې دی دا د پیغمبر د طریقې خلاف دی. داسې کار وکړه ښکلې ښکلې ګیره پرېږده خبره یې وله بده وکړه که ښه نو هغه سره خو خپل چمچې وي که نه عالم نو ګورې ښه عالم دا کار نه کوي ملا و او دوی صاحبه ده خبره مه منه ګیره پرې نه دی. خو چې خان صاحب راته جیب کې څه واچوي ښه خپې ورته اوبوته کوي خان صاحب ګیره پرې نه دی. ولې ځکه چې په دې ګیره کې بیا سپږي کېږي نو دا سپږي پکې بیا میچازې کوي. هغه ته زر یو 100 روپۍ جیب کې واچولې ښه یو 5000 یې وله جیب کې واچو. الله اکبر کبیره. انتهایی احتیاط پکار دی محترمو. او په دې سیاسیانو ایمان مه ساتئ. ګورې د سیاسیانو ایمان نه ګورې نن یو مسلمان دی چې ورسره دی سبا ته بیا دا سړی کافر دی چې ورسره بیا نی په دې یو خپلولۍ رورولۍ رشته دارۍ عزیزولۍ دا ګورې ختمې نه کې. دا بعضې غټ خلک چې ځان ته وي دنیایي اعتبار سره که نه یو بل ته مقابله کې ودرېږي یو خو پکې راکې پاس شي که نه یو بل سره مازوتان بیا ناست دي ښه تاسو پته ولګوئ. دلته مونږ ته یو راشي نو د یو ښځه وکنځي نو بل راشي د بل د خور وکنځي. خلک وي دا ډېر غټ دشمنان دي. دلته پې زمونږ خلکو یو بل سره گاونډګیري ختمه کو عزیزولي ختمه کو خپلولي ختمه کو کلیوالي ختمه کو. هغه خلک هلته کې مونږ پورې خاندي مړه وي د دینه مو ځناور رخ کړی د خلکو نه دی په مونږ لبې کوي په مونږ لبې کوي. الله اکبر کبیره. نو